منکرین حدیث بیا اعتراض کوي، وای د کتابت حدیث نه خو رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی ده. لا تکتبوا عنی ولا احادیث دوی پس کې په دلیل کې پیش کړي د مسلم شریف روایت ته. او بل خبره بیا په دې ضمن کې دا کوي چې حدیث حجت نه دی. که حدیث حجت وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې د لیکلو نه منع نه کوله. الکه اهم خبرې دي ګورئ ښه. یو خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د احادیثو د لیکلو نه منع کړی ده، نو په احادیث قابل اعتماد د دې را رسیدلې دا خبره شوه. او دویمه خبره احادیث حجت نه دي. چې حدیث حجت وي رسول الله صلی الله علیه وسلم با د دې د کتابت نه منع نه کول. اولنۍ خبره ووره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د کتابت حدیث نه منع کړی دا حدیث صحیح دی. الکه خدا د ابتدای اسلام واقعه ده کنه. په هغه وخت کې نبی علیہ السلام دا ځکه ویلیو چې په هغه وخت کې صحابه کرامو ته په ساده الفاظو کې ځان پوه کوي. دا پته نه لګیدا چې دا آیات ته قرآن مجید دی یا دا احادیث مبارک دی. په دې دواړو کې پته نه لګیدا نو بیا به قرآن مجید او حدیث ګډوډ کېده. صحابه کرامو ته به دا پته نه لګیدا چې دا حدیث دی او کدا قرآن مجید آیات دی. نو په ابتدا د اسلام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه منع وکړه چې دغه مسله وه چې صحابه کرامو ته د حدیث پته لګي او د قرآن د آیات پته لګي. د دې نه وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اجازت هم کړی، یعنی حکم یې کړی. اجازت یعنی حکم چې حدیث لیکي. نو اولنۍ خبرې چې دا ابتدای اسلام واقعه ده، د حدیث په ابتدای اسلام باندې محمول دی. نبی علیہ السلام منع کړی و چې صحابه کرامو ته په قرآنی آیات کې او په حدیث کې فرق معلوم شي. کله چې فرق معلوم شو چې کم وحی مطلوع ده او کم وحی غیر مطلوع ده، نو د هغې نه بعد بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه وکړو؟ اجازت ورکړو. او په دې خبره باندې امام ترمذی رحمت الله علیه پورا باب منعقد کړی دی، باب ما جاء فی الرخصة فیه، چې حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه دغه روایت نقل لې. یو انصاری هغه مجلس ته راغی، پورا حدیث امام ترمذی رحمت الله علیه ذکر کړی دی، پورا باب منعقد کړی، ځان له مطالعه کولی شي. دویم نمبر امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل سنن کې هم په دې باندې د حضرت عبد الله ابن عمرو بن عاص رضی الله عنه هغه روایت راوړی دی. وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا اجازت ورکړی، یعنی حکم یې کړی دی د کتابت حدیث. او بل روایت د حضرت ابو هریره رضی الله عنه په کومه موقع باندې؟ د فتح مکې په موقع باندې هغه صحابي ابو شاه یمنی د هغه په درخواست باندې هغه خطبه د هغه لپاره ولیکلی شوه او هغه ته ورکړی شوه. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم څه کړی دی؟ د کتابت حدیث د دې څه ورکړی شوی دی؟ اجازت یې ورکړی شوی. دا خو واضحه خبرې دي